أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الذين آمنوا ایہا کسانو چی مان روڑ دے لا تأکلوا مخری تاسو اموالکم مالو نخپل بینکم پخپل مینس کی بالباطل پنا حق طریقی سرا الا مگر ان تکونا دا چوی دا مالونا تجارتن د سوداګرې عن ترادن پخپلو کې د رضامندۍ سره منکم دستاسونا ولا تقتلوا انفسکم او تاسو موجنې ځانونه خپل ان الله کان بكم بشک الله تعالی چې دې پتا سو باندې رحیمن ډیر مهربان ومن يفعل ذلك او سوک چې کوي دا کار عدوانا د حدنا پتیریدلو سره وظلما او پزیاتی سره فسوف نصلیه نارا فزردا چې داخل بکم دلر اورتا وکان ذلك علی الله او دې دا کار په الله تعالی باندې یسیرا آسان. مخکې آیاتونو کې د محرمات سره د نکاح کولو نه من رااله او په دې آیاتونو کې د مال او د جان په ناحقه طریقې سره د خوړلو او د وجلو نه منع ده. آیاتونو کې ترغیب دی چې تجارت کوي تاسو او د تجارت د اصول مطابق کوي په ناحقه طریقې سره د یو بل مال مخورئ او په ناحقه طریقې سره د یو بل وینه مه تویوئ او څوک چې دا کار کوي د ډېر غټ ظلم او زیاتي وکړو او دی باندې قریب جهنم ته ور داخل شي. الله تعالی ایمان والو ته خطاب کی چې تاسو د یو بل مالونه به په ناحقه طریقې سره په ناجایزه طریقې سره او په باطلې طریقې سره به نه خورئ. تاسو یو بل سره سودا کوئ، تجارت کوئ، معاملات کوئ، د شریعت د اصول مطابق به کوئ، چاہے کہ دا حرام و امیزش رانشی حرام طریقی سرنی بلکہ دا شکوک و شبہات نمزان ساتیں، حلال مال خورے اور حرام و نزان ساتیں. کلچ مالی معاملاتوں کی بدعنوانی پیدا شی، مالی معاملاتوں کی دوکہ خیانت شروع شی، اکثر جنگ جگڑا پیدا شی او دا جنگ جگڑا یا قتل و غارت تو رسیگی. کہ تاسو مالی معاملات کلیر ساتے صفا ساتے نستاسو جان تب تحفظ وی. شریعت د انسانانو د مال او د جان د دوه تحفظ واړي. ځکه وایي چې تاسو مالی معاملات کوئ نو په خپلو کې رضامندۍ سره کوئ. دا حدود چې دي 15 حدود دي نو په دې کې څه دا دي چې د انسان د مال تحفظ اونه شو نو د هغه نوي لاس کټ کړئ. دا غلا چرن دا ولی لاس پکې کټ کیږي در چا د مال تحفظ نه لري، د مال باندې ډاکا چولې ده. دارنګې کله چا په عزت باندې ډاکه دی واچولن هغه حد قذف اتیا کوړی وخه اکه یو انسان دې قتل کو نو دا قاتل قتل کې دې کې چونکې د انسان په جان باندې یا په مال باندې یا په عزت باندې ډاکه واچولې شو نو شریعت حدود مقرر کړو. نو آیتونو کې ترغیب دی چې دیو بل مالونه به په ناحقه طریقې سره او په ناجایز طریقې سره به نه خورئ. یا ایها الذین آمنو ایها کسانو چې ایمان وروړی دی لا تاکلوا مخورئ تاسو، لا تاکلوا مخورئ تاسو دانه چې ګنې سره خوراک مکوئ او خیر دی بلې طریقې سره هړپ کوئ. چونکې د انسان د تمام تګ و دو کوششونو د محنتونو د دې
حاصل هم د کرے چې انسان خوراک وکړي دا خپل خېټه ډکه کړي ځکه لا تاکلوا وي او دا ضروري نه چې غني خوراک خیر دی مکوي او نور زینو کې خیر دی که حرام طریقې سره مال حاصل کړي نو غني خیر دی نه حرام مال به اس قسمه طریقې سره نه اخلي نه به حاصله او نه به فایده اخلي یعنی د حرام مال نه پیسې او طریقې سره فایده غستل من دي لا تاکلوا مخره تاسو اموالکم مالون خپلو بینکم په خپل میانس کې مؤمنان چې خپلو کې معاملات کی نو حرام طریقې سره به معاملات نکي بالباطل په ناحق طریقې سره باطل نه مراد هر هغه معامله ده چې د شریعت نه خلاف وي چې قرآن دای نه منع کړي احادیثو کې نه منع راغلي وي شریعت کې هغه ممنوع وي نو داسې یو معامله لین دین او تجارت بنه کوي انسان ته شریعت چوٹ نه ورکړي چې څنګه تجارت کې نو کا څنګه چې د عبادت لپاره باقاعده احکامات او اصول دي د کشان د معاملات لپاره باقاعده احکام او اصول دي ترمذی شریف کې روایت ده جلد اول کې عمر رضی الله تعالی عنہ یو تاجر ولیدو هغه نه تاسو کو تا د تجارت اصول زده کړی دي هغه وینا ولړ شړم به مدینی نبی علیہ السلام جمعه ته انته کې لړ شړم به د تجارت اصول زده کا چې په کومه طریقې سره به تجارت کوما زما بیع څنګه کوما غسل به څنګه کوما خرصول به څنګه کوما خبر به څنګه کوما لکه څنګه چې مونږ دې زده کې وي څنګه چې روزه زده کې به دارنګي معاملات هم زده کول دي باقاعده څنګه چې عبادتو کې مسائل دي په یو خبر باندې او دس ماتيږي په یو خبر باندې مونږ ماتيږي او مونږ مکروه کیږي مسلې دي د کرنګ د تجارت هم باقاعده اصول دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار ته راغی یو سړی غنم خرڅولو غنم د پاسه نه وچو نبی علیہ السلام په لاس وردن نکو د نبی علیہ السلام د لاس لوند شو ان لاندې لاندو د پاسه وچو نبی علیہ السلام د سړی نه تاسو کو پلانکی داس دي ان د پاسه وچو لاندې لاندو خو دوک شو هغه دا باران شو ناغنم لامده شوی دی نو بیا چونکه د پاسه وشو لاندې لامدري نبی علیہ السلام فرمایل چې ته دا وچ او لامده جدا جدا کې ولې نه دا وچ جدا کا د پاسه او دا لاندې لامده جدا کا نو ګاک چې راشي به وګوري چې دا غنم وچ او دا لامده دي نکاغه سره د لوندوال یخلی بیا ټیک تا خو چې تا د پاسه وچ خو دی لاندې لامده دي هغه کدا وچ دي زهله ماتول لامده ور کې دا دوکه شو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې لامده ځان لکه وچ ځان لکه به خرڅه و خیر دی دا د تجارت اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دلی دي فرمای چې پناه حق طریقې سره پناه جائز طریقې سره تاسو دیوبل مالونه مخره الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی ان تكون مگر دا چې وی دا مالونه تجارتا مال د تجارت او د سوداګرۍ او د تجارت د پر یو شرط دی ان تراد منکم ترازی د یو بل پر رضامندۍ سره دو کسان چې کله غستل او خرصول کی نو دا دواړه په دې غستو او په خرصول باندې خوشاله او راضی بوي یو بل مجبور کینا زبردستی به نه کی خپل دواړه بایع او مشتری اغستون کې او خرڅون کې چې دواړه په دې معامله باندې خو خوشاله او راضي وي د زړه نه او څه قسمه مجبور کول نه وي منکم دستاسونه نو دا بیع سیدا د بیع تعریف دا دی دا خرڅولو دا غستلو چې دوه کسان خپلو کې په خوشاله او په رضامندۍ سره غستلو خرڅولو کې چې یو تن به مجبور کینا کدی مجبور کو نه دا بل لپاره ګټه حلال نه حرام ده ان تراد منکم پخپلو کې رضامندۍ سره منکم دستاسونه دا بیا سیدا نه دا معلومه شو چې اس قسمه د یو مسلمان مال د بل لپاره حلال نه دی کداغه د زړه رضامندي او خوشحالي نه وي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب النفس یو مسلمان مال د بل چا لپاره حلال نه دی په هیڅ یو طریقې سره مو ها که حلال دی چې داغه زړه په خوشاله او راضي وي چې داغه د زړه نه تعالی یو سیز درکو
تا ته هبه کو هدیه کو اسی دل درکو دا ستاره پر حلال دی خو کچره هغه ته مجبور کو هغه ته بلیک میل کو یا هغه سره دوکه او خیانت کو تا ته مال واغستو نو واده غستو خو ستاره پر دغه مال خوړل او غستل دا حلال نه جایز نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وی معاذ رضی الله تعالی عنہ ته معاذ خپل غذا او خپل خوراک د حلال او کانو مستجاب الدعوات بشي چې ستاد خوراک چې د کم خېټه ته کم سزي دا د حلال وي چې بیا ته څنګه دعا کې فورن به قبليږي او چې کله په دې خېټه کې حرام مال پروت وي نو کلک دی او کډیر دی دا انسان به دعا کې دعا به نه قبليږي ځکه دعا لپاره شرایط دي چې ستا په خېټه کې دی حلال رزق پروت وي نو په خپلو کې پر رضامندۍ سره په خوشحالۍ سره چې کم تجارت تاسو کې هغه ستاسو لپاره حلال دی او که نورې څه خبرې وي نه حرام دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په تجارت کې الله تعالی برکت اخودري. روح المانی کې دا روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وتسعۃ اعشار الرزق فی التجارت ولس اسی رزق د دنیا کې په دې لسو کې نه اسی الله تعالی په تجارت او په کاروبار کې خودري او دارنګي والعشر فی المواشی او لسم ایسا د بیزو سرولو کې د غواګانو ساتلو کې یا د ګډو بیزو حیواناتو ساتلو کې مطلب زمینداری پکې داخله ده. لسم ایسا الله تعالی په زمینداری کې او په سارولو کې الله تعالی خودري او دا نه ایسی رزق دا په تجارت او په کاروبار کې دی او چې تجارتم امانت او دیانت سره وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء هغه تاجر او هغه سوداګر چې هغه تجارت کې امانتدار وي او رښتیا وایي نو د حشر به سبا قیامت کې انبیاء کرام علیهم السلام سره او صدیقین سره او شهدا سره بکیږي. بل روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي چې اطيب الکسب کسب التجار وی خپل کسب چیرې خپل کمایي چیرې ودا د تاجرانو کمایي ده. خو بیا نبی علیہ السلام یو څو شرایط لګولې دي اذا حدثوا لم يكذبوا چې کله دا تاجر خبري کوي نو ګوره دروغ پکې نه وایي پاک او صفا خبره کوي چې بای دا مال ایک دا عیب دی دا پکې نقص دی دا اصلي دی یا دیسی دی یا ردی زیر یا دا اغازه دی چې خبره کوي نو بالکل صفا بیان کوي. بل روایت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داوی وی د قیامت پر ورځ به د دریو کسانو خلاف الله تعالی په خپل چکم نه خصومت کی اندازه ولګی چې الله تعالی د چا خلاف ودرېږي دی وسو خلاصي بیا نه پای کې یو هغه انسان دی چې هغه د مازیګر د مون نفسو په سودا باندې په دروغه قسم خوري چې دی وی چې دا هو قسم په خدای چې په دې په خپل نه دی پریوته او په دروغه باندې قسم خوري او دا د معنی په پلان کې په دې باندې اغستو معنی دی ورکړي او د حدیث الفاظ دی رنګ چې اغست نه لري په دروغه وی چې په دې باندې اغستو معنی ورکړي د مازیګر د مون نفسو دی په دې خبر باندې قسم خوري وی سبا قیامت کې الله تعالی دې سړي خلاف ودرېږي. نبی علیہ السلام فرمایي اذا حدثوا لم يكذبوا چې کله دا تاجر خبري کی دې دروغ نه وایي دا کمای حلال ده. او بیا فرمایي واذا وعدوا لم يخلفوا چې کله وعده وکي خلاف ورزي نه کی بیا پټیږي نه رستوږي نه د خپل وعده نه. ابو داود شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تن سره وعده وکړه هغه ته زرا اعظم دې زیتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په انتظار یو ورځ تیر شو دو ورځې تیر شو درې ورځې تیر شوې دا سړی رايات شو چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده کړی دا او درې ورځې بعد چې غراغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزه کې وته انتظار کولو نبی علیہ السلام صرف دومره وی تا خو ستړي کړم د دې مطلب دا نه چې نبی علیہ السلام غوړي مونږ او داس نه کو یا خوراک وسکا کې نه کو ټولې خبرې کولې او د وعده مطابق اغزل به ځان را رسو. اذا وعدوا
لم یخلفو چې کله دی وعده وکړي خلاف ورزي نه کوي. او مخکې فرمایي وإذا اؤتمنوا لم يخونوا او کدی سر امانت کې هو دی شي نو خیانت پکې نه کوي. او دارنګې وإذا اشتروا لم يذموا کچری دی یو سیز اخلي د چانا نو مذمت نه بیاني. کله چې انسان یو سیز اخلي دای قدر او قیمت وګورځي په دې څوک سکی دا هو څوک نالي مارکیټ خراب دی مکمل ډاون شوی دی د دې لپاره چې د مالک د دغه سین نه له پریوزي او درې اسی ورکی یا په کم قیمت باندې ورکی. نو چې اخلي دای مذمت نه بیاني بلکې د خیر خواهی انداز خدا دی چې هغه ته وایي چې لکه داسې ارزان مخر سوا دا قیمتي دی ته پې پوهېږې نه دته خو پته را چې دا څونه قدر و قیمت دی. نو د خیر خواهی او د مسلمانۍ مشوره هغه له ورکي چې ټیک ته که ما باندې خرڅې که بل چا باندې خرڅې خو دوکه کېږه ما داسې قیمتي دی او په دومره پیسو خرڅېږي. او مخکې نبی علیه السلام فرمایي وإذا باغوا لم یمدحوا او چې کله یو څیز خرڅي نو د هغې ډېره زیاته مدحه نه کي. هغه څیز دونه نه چې دې څونه تعریف وکړي چې دا خو بالکل بس صرف یو پاتې دی مارکیټ کې بل نشته دی. حالانکې خبره داسې نه خو دې دونه مبالغه آرایي وکړي په هغې کې چې هغه بل څیز مجبوره شي او تیزۍ باندې او په جلدۍ سره واخلي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي اذا کان علیهم لم یمتلوا که ده باندې چا حق دی نو دې ټال مټول نه کي. خو الای چې د سر یې گنجایش ورسره شته دی خو بیا ټال مټول مه کي چې د سبا به درکو بله به درکو. که چېرې نشته نو بیا ورته پاک ووایه چې بهی ما سره گنجایش نشته دی. او اذا کان لهم چې کله د ده په بل چا باندې حق وي نو بیا دې سختی نه کي او تنګ دستی نه کي په هغه باندې نه راولي. نبی علیه السلام فرمایي بخاري شریف کې روایت دی مخکنو امتونو کې یو سړی مړ شو نو هغه څه عمل نه و نو فرشتو ورته لکه څه عمل دې کړی نیکو وینه چې هېڅ عمل مې هم نه دی کړی. وینه ته وګوره که نه څه عمل خو به دې کړي که نه. هغه وایي چې دقه یو عمل مې کړی دی چې ما به تجارت کو او چې زما به چا سره چاته پیسې وي قرض و نو ما خپلو نوکرانو ته ویلي وو چې که چېرې هغه سره نی بالکل مکمل تنګ دسترې نو معافي ورته کوئ خیر دی او که نه شته ورسره خو لیکن فی الحال ورسره نشته نو مهلت ورله ورکوئ چې دا میاشت مزید او میاشت مزید و. فرشتو ته هم دغه خو اصل نیکي هم دکه ده که نه چې تا مسلمانانو سره او انسانانو سره خیرخواهي کړې ده نو په دې خبره دغه سړي مغفرت وشو. بل روایت کې د بخاري شریف دی دوه کسانو او دا یو سړی کور د سمندر نه دې طرف ته او دا بل کور د سمندر نه هغه طرف ته. دې سړي د هغه نه 1000 دینارو یا 1000 اشرفې قرض اخیستی. هغه ورته وایي چېرې زما ستا من کې به ګواه څوک وي چې دا پیسې به ما راته راکړې. هغه ورته یاره ګواه زما ستا منځ کې الله تعالی دی. دې وخت کې ما سره بل څوک نشته چې دا زه ګواه درکړم. وی ګارنټي هم د الله تعالی ده. او بیا ورته باقاعده ټایم وښو چې په دې ټایم به تا ته واپس کوم. پیسې در راواغستې ډېره سمندر نه دې طرف ته دی او چې کله هغه ټایم برابر شو کومه نیټه د تاریخ و په هغه تاریخ د پیسې راواغستې او د سمندر غاړې له راغې خو نه کشتۍ وه نه څه بل داسې یو لار وه چې د پیسې هغه ته ورسي. او دې انتظار کی او دا لکه خبرې چې یا الله ما خو ستا نوم هغه له په ګارنټۍ کې او په ګواهۍ کې ورکړی دی او که دا پیسې نن هغه ته ونه رسېدې نو زه به وعده خلافي به راشي او زه به هغه ته لاندې راشم. هغه بل سړی هغه طرف ته راغلو چې راغ ملګري به نن راځي او ما له پیسې راکړي. هغه هم ښه کافي انتظار وکړو خو څوک میلو نه شو. دې چې کله دلته کې بالکل مایوسه شو دې یو لرګي راواغستو او لرګي یو طرف ته سوري کو او پای کې پیسې یې کېښودې او هغې سره باقاعده یو پرچي ولیکله چې زه نن په دې تاریخ باندې د وعدې مطابق دلته راغلی وم ما انتظار وکړو لیکن کشتۍ څه انتظاماتو نه شو نو ما دا پیسې په دې لرګي کې کېښودې او زه د الله په نوم دا پیسې تا ته درلیږم. او بیا هغه دې غاړې بند کو او لرګي سمندر ته وویشتو. هغه سړی هلته کې انتظار کی څوک نه او نه کشتۍ نه بل څوک و. هغه پته نه چې څه مسله به راغلې وي. دې کې لرګی په سمندر کې ولیدو
زه دا خو به خشاک له کور ته وسم هغه راټینګ کو کور ته وړو او چې هغه مات کړي پای کې اتیله روخته پرچی خو پکې عالی کړي و اته خپل پیسې میلاو شوي بیا یو سوره دی بعد بیا نور هغه مر پیسې راغستې د خو وهم ګمان کیم نو چې هغه لړګي باندې رسیدلې وي او هغه مر پیسې راواسي هغه راغی او تیر پلان کې تاریخ باندې زراله مالکن سموکه جوړ نه شو هغه ته ستاره پیسې خو ماته را رسیدلې دي څنګه یا لړګي چې تار لګلو هغه الله تعالی ماته رسولي کله چې د انسان اراده د ورکول وي او د صدق دل نوي بیا الله تعالی انتظامات داسې کی نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک د چانه پیسې اخلي په دې اراده چې هړپ کو مې بیا ول څوک ورکی خو چې په میته واغسته نبی علیہ السلام فرمایي تر مرګ پورې به ته موقع جوړ نشي دا پیسې دغه ته واپس کی او چې کله انسان د چانه قرض پیسې اخلي به تور امانت او یا قرض او د اراده چې واپس کوم به وتا الله تعالی به د امر نه مخکې داسې انتظامات کی چې دا پیسې به دغه ته واپس کی نو فرمای الا ان تكون تجارتا مگر دا چې وی د مالونه تجارت ان ترادن په خپل کې د رضامندۍ سره منکم دستا سنا چې رضامندۍ سره تجارت کو هغه تاسو خړې شو غستیم شه بالکل ولا تقتلوا انفسکم او مقتل کوي تاسو انفسکم ځانونه خپل ځانونه موجنه لفظي معنی خدا شو چې خودکشي به نه کوي خپل ځان با په خپل نه قتلې او خپل ځان ته نقصان نه رسي د انسان دا جسم انسان سره امانت دی خدای خپل مالک نه لري چې دی پکې هر قسم تصرف کی خپل ځان به لوګي تنور کې خپل ځان به تند تنور کې خپل ځان په خطر کې نه ورځي خپل ځان به دشمن ته نه حواله کې او خپل ځان به په خپل نه قتلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا ځان په خپل قتل کو نو تر قیامت پورې به دې دک شان روزانه ځان قتلی با یا نبی علیہ السلام فرمایي کچا خپل ځان د غر د سر نه رور غړو نو دی به روزانه ځان رار غړی با او اره پیرا رار غړېدو کې چې څونه تکلیف دی دا وته بیا ملاويږي چې چا زهر خړلو دی به دک شان بیا زهر بخوري ځان به مړکی با کچا ځان په تیرا اوس پنا او په چاړه باندې وخو دک شان باندې تر قیامت پورې په جهنم کې ځان دا شان وخیبا او اک قسم بار درد او تکلیف بہته ملاويږي نو خودکشي مکمل حرام ده دارنګي خپل بدن ته نقصان رسول هر قسم طریقې سره چوي دام حرام دي نو ولا تقتلوا انفسکم تاسو مقتل خپل ځانونه او یادا چې تعویل به وکړو ولا تقتلوا انفسکم یعنی ولا تقتلوا اخوانکم خپل رونه مقتلوي خپل یو بل مقتلوي اسنه چې یو بل باندې اختش یو بل اوجنه ولا تقتلوا انفسکم مقصود دا دی چې مسلمان مقتلوا می وجنا د مسلمان قتل گویا کې د خپل ځان قتل دی ځکه ټول مسلمانان په منزله د یو بدن دي یو مسلمان وجل دا داسې شو چې گویا کې خپل رور او خپل ځان دی قتل کو ولا تقتلوا انفسکم او مقتلوي تاسو خپل ځانونه آیت کې اشاره دی طرف ته دا چې کله تاسو دیو بل مالونه په ناحق طریقې سره او په ناجایز طریقې سره واخلې نو خامخا جګړه پیدا کیږي او چې جګړه پیدا شو د جګړې انتها اکثر په قتل او غارت باندې وشي لومړی کار غلط مکوي دا دویم کار به نه کیږي ان الله بشک الله تعالی چې دی کان بكم رحیما دې پتا سو باندې ډېر مهربان الله پتا سو شورون ډېر مهربان دی الله د مخکې تاسو سره احکامات او اصول خودلو چې تاسو معلوم بشي تاسو جانم بشي امن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا کار څه دی یا د مسلمان د اعمال په ناحق طریقې سره غستلو یا د یو بل قتلولو او یا د مخکې چې څونه احکامات په دې صورت کې باندې دا ټولو عدوان د حد نه تجاوز کولو د حد نه تیریدلو ته وي و ظلما او زیاتی کولو څوک چې دا کارونه د مسلمان مال اغستلو دا جان قتلولو دا په ظلم او په زیاتی سره وکي ظلم او زیاتی دا دی چې یو مسلمان دې قتل کو او تا ته خپته چې دا مسلمان بی ګناه دی او دې د قتل مستحق نه دی او بیم ته وجنه څه قسمه شوبه پکې نشته
او بیم توجنی راته د حد نه تجاوز مو کو او ظلم او زیاتې دې مو کو. نو فسوف نصلیه نارا، پس دردا چې داخل به کوم دلر نارن اورتا چې مراد نه جهنم دی. ایت نه دا معلومه شوه کله انسان نه قتل خطا وشوه، تا د یو انسان د قتل اراده نه کړې، تا مثال ښکار کولو هغه ګولې په یو مسلمان باندې ولګېده، نو دا قتل خطا دی. نو دې کې د جهنم سزا نشته دی، کفاره شته، 2 میاشتې پر لپسې به روجي نیسي او دارنګې هغه ته به دیت هم ورکوي به. خو دا چې د جهنم سزا پکې نشته. د جهنم سزا اله غیره چې کله تا اراده د قتل کړي د یو انسانو او هغه بې ګناه وي، هغه د قتل مستحق نه دی، نو دا قتل عمد دی او د دې سزا جهنم دی. پای کې یا قصاص دی او یا معافي ده، دیت پای کې نشته او نه پکې 2 میاشتې کفاره شته دی. فسوف نصلیه نارا، پس دردا چې داخل به کوم دل نار نور ته. وکانه ذلک علی الله یسیرا، او دې دا کارو کم کار دا جهنم ته داخلولو په الله تعالی باندې یسیرن آسان، الله ته دا ډیر آسان دی چې تاسو جهنم ته داخل کی. اے کسانو چې ایمان وروړي دي، مخره تاسو مالونه خپل منځ کې په ناحقه طریقې سره، مگر دا چې وي تجارت، مگر دا چې دا مالونه تجارت په خپلو کې د رضامندۍ سره ستاسو نه، او مه وژنئ تاسو ورونه خپلو، بېشکه الله تعالی چې دی په تاسو باندې مهربان، او څوک چې کوي دا کار د حد نه په تجاوز کولو سره او په ظلم او زیاتي سره، پس زر دا چې داخل به کوم دل ورته، او دی دا کار په الله تعالی باندې آسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ان تجتنبوا کچریتا سوزان اوساته کبائر ما دلویو اغا گناهونو نا تنهون عنه چې تاسو منع کولی شئ د هغې نه، نکفر عنکم سیئاتکم موږ به وریجو ستاسو نه ګناهونه ستاسو، وندخلکم او موږ به داخل کو تاسو لره مدخلا کریما ځای د داخلولو د عزت ته. آیت مبارکه کې بیان دی چې تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ. چې کله تاسو د کبیره ګناهونو نه ځان ساتئ، نو صغیره ګناهونه به موږ خود به خود تاسو ته معاف کو. د کبیره ګناهونو نه اجتناب کول د هغې 2 فایدې دي. یو دا چې تاسو صغیره ګناهونه به الله تعالی تاسو دقه شانتې معاف کی، او تاسو به الله تعالی د عزت ځای ته چې جنت دی هغې ته به داخل کی. مخکې آیت مبارکه کې د 2 کبیره ګناهونو نه منع وشوه. د چا مال په ناحقه طریقې سره خوړل چې دا کبیره ګناه دی، او یو انسان بغیر د ګناه وجل دام کبیره ګناه هو. نو دلته د کبیره ګناهونو ذکر کی چې تاسو ځان د کبیره ګناهونو نه ساتئ، نو واړه ګناهونه به الله تعالی خود به خود معاف کی، او فایده به دای چې تاسو به د عزت ځای ته به داخل شئ. کبیره ګناه څه ته وایي؟ نو کبیره ګناه هر هغه ګناه ته وایي چې په هغې باندې د الله له طرف نه وعید راغلی وي، دمکی راغلی وي د عذاب او د سزا، یا هغې باندې الله تعالی لعنت ویلی وي چې کم انسان داسې کار کوي په هغه د الله تعالی لعنت دی. لکه په دروغ باندې د الله تعالی لعنت دی، په ظلم باندې د الله تعالی لعنت دی. نو په یو ګناه چې د لعنت ذکر راغلی دا کبیره ګناه دی، یا په هغې باندې حد مقرر شوی دی. لکه د زنا دپاره حد دی، د غلا دپاره حد دی، په چا تهمت لګولو باندې حد مقرر شوی دی. چې په کم یو ګناه باندې الله تعالی حد مقرر کړی دی هغه هم کبیره ګناه دی. یا هر هغه ګناه چې
د سپکوالي په اراده باندې وکړی شي چې پروا یې نه ساتي، بې باکانه انداز کې وکړي اړو د الله نه یره دیني او ګناه دی وکړو، نو دام کبیره ګناه دی. د کبیره ګناهونو باره کې علماو تعریفونه مختلف کړي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه 2-3 تعریفونه راغلي دي. یو تعریف دا کړی دی چې کل ما نهى الله تعالی عنه فهو کبیرة، وی کبیره ګناه هر هغه ګناه ته وی چې داینه الله تعالی منع کړي چې داسې مه کوه او دی یقین دا کبیره ګناه دی. دویم تعریف دا کړی دی چې کل ما عصی الله تعالی فیه، وی هر هغه ګناه چې پای کې د الله تعالی نافرمانی وکړې شوه وی دا کبیره ګناه دی. او بل تعریف دا څه کړی دی چې کل ما ورد علیه وعید نار، وی هر هغه ګناه چې آی باندې د الله تر طرف نه د جهنم او د اور او د سزا دمکی راغلی ده، یا په د الله تعالی د عذاب دمکی ده او یا په لعنت وی دا کبیره ګناه دی. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی کچره کبیره ګناه پیژندل غواړي وی سورۃ النساء د سر نه شروع کا، وی د سورۃ النساء د لومبني آیت نواله تر 33 نمبر آیت پورې چې څونه ګناهونه ذکر شوي دا ټول کبیره ګناهونه دي. ذکر دینا قرآن کریم منع کړی دا د یتیم مال مخوره، نو د یتیم مال خوړل دا کبیره ګناه دی. دارنګې یتیمانانی جنکې د هغې میراث مخوره، هغه یې لورکه نو که خورې دا کبیره ګناه دی. دا څومره چې د شعورونه تر دې ځای پورې ذکر شو چې دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ، نو د هغه کبیره ګناهونه دي. نو د کبیره ګناهونو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نم په روایتو کې مختلف ذکر راغلی دی. ټول لوی کبیره ګناه الله سره شریک جوړول دي. اشراک بالله دا د ټولو نه لوی ګناه دی، دین لوی ګناه بل نشته چې انسان چیرې الله سره شریک جوړ کړي، حالانکه الله پیدا کړي او شریک وسره بل څوک جوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مختلفو روایتونو کې نور ذکر هم راغلی دی، لکه د یو انسان ناحق قتلولو، سحر کولو، دارنګې په دروغ باندې قسم خوړلو، او دارنګې د مور او پلار نافرمانی کولو او زنا کولو، دا ټول کبیره ګناهونه دي. په مختلفو موقعو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بیان شوي دي. علماء په کتابونو هم لیکلي دي د کبیره ګناهونو باقیره فهرست جوړ کړي چې څونه دي، د چا څومره او چا څومره. خلاصه خبرې دا شوه چې کبیره هر هغه ګناه دی چې انسان پروا یې ونه ساتي او بې باکانه انداز کې وکړي به دا کبیره ګناه دی. یو وړوکی ګناه چې بار بار یې کوي او پروا یې نه ساتي، په لاپروایۍ سره یې وکړي، دې نه بیا کبیره ګناه جوړ شي. هر یو ګناه چې هغه ګناه دی د الله تعالی هر یو نافرمانی کوله ده او که لویه ده، نه پکارو دا چې کبیره او د صغیره دا فرق علماو کړی دی. نو دا د دې ګناهونو په خپل منځ کې مقابله کړې، دا لوی دی او دا واړه دي. باقي چې الله ته نسبت وکړي نو بیا خو وړه نافرمانی ده او غټه نافرمانی ده. د الله تعالی چې شان څونه لوی دی نو د هغه خو معمولي نافرماني هم نه پکارو، او که صغیره هم نه چې هغه ته یې ګوري بیا کبیره ګناه ګرځي. او دا ګناهونه چې خپلو منځ کې یو بل سره مقابله کوي نو بیا څه لوی دي او څه واړه دي. دیو جنا امام ابو اسحاق الافراینی وی د مړه د الله تعالی هر یو نافرمانی چې را بس دا کبیره ګناه دی. او دې مثال داسې دی لکه اور دی، نو لږ اورم خطرناک دی او ډېر هم خطرناک دی. بعد اوقات د لږ اور نه ډېر لوی نقصان وشي او د غټ اور نه خاص نقصان کیږي. یا علماء بل مثال ورکړی دی وی لکه لړم دی، نو کړو کې دی او که غټ دی نو خطرناک خو دواړه دي، موزي خو دواړه دي. دارنګې ګناه کړو کې دی او که غټ دی نو نقصان دی خو دی. آیت مبارکه کې الله جل شانه وعده کړې ده چې تاسو د لویو ګناهونو نه ځان ساتئ، اجتناب وکړئ، دای نه ارتکاب یې مه کوئ. چې تاسو لوی نه ځان ساتئ بیا چې کوم واړه ګناهونه دي هغه ته الله تعالی خیر دې معاف کړي. واړه ګناهونه په نورو خبرو معاف کیږي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، ترمذی شریف کې روایت ده،
چې انسان چې کله اودس کی او صحیح طریقې سره اودس کی نو دره بدن ګناهونه دنه دوړيږي تر دې چې نبی علیہ السلام فرمایي چې کم ګناهونه د پسترګو باندې کړی دي نو د سترګو ګناهونه چې کله دې مخ باندې وبواچی او دا وب کله کته پریوزي نو اوبو پریواتو سره ګناهونم کته پریوزي او یادا چې کم اخیرانه کتره د مخ کته ورزيږي نا ګناهونه سره مو ورزيږي او دارنګ چې کله انسان لاسونه وینځي چې په لاس باندې وبواچولې او په دې لاس د سونه ګناهونه کړی دي نا وب چې د کته ورزيږي نو ګناهونه سره کته ورزيږي اخیره کې نبی علیہ السلام وی حتی یخرج نقیا من الذنوب او دس ختمې دو سره دا سړی د ګناهونو مکمل پاک شي نو په او دس سره د انسان ګناهونه معاف کیږي انسان چې هر پیر او دس کی د ګناهونه دې سره معاف شي نو د یو او دس او د بل او دس په میانس کې چې د سونه واړه ګناهونه کړی هغه د او دس سره معاف شي دارنګه د امونس چې دی نو د امونزم د مخکنو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي تا یو منځ کو بیا ورپسې بل منځ کې د دوه منځونو منځ کې چې کوم ګناهونه وشو دا الله تعالی د منځ د برکت معاف کی خو دې حدیث کې نبی علیہ السلام یو قید لګولې دی چې یو منځ د بل منځ پورې د ګناهونو کفاره ګرځي خو په شرط د دې چې د کبیره ګناهونو بزان ساتي مجتنبت الکبائر لفظ نبی علیہ السلام ویل دی چې دا دوه منځونه د ګناهونو کفاره ګرځي خو په شرط د دې چې تبه ځان د کبیره ګناهونو ساتي نو مطلب یې څه شو کته کبیره ګناهونه کې او معافي نه غواړي بیا کته منځونه کې نو منځونه د قبليږي او دا مونږ د صغیره ګناهونو کفاره بیا نه ګرځي ځکه نبی علیہ السلام چې کم قید لګولې مطلب دا دی چې تبه ځان د لوی ګناهونو ساتي نو واړه معاف کیږي چې تر لوی نه ځان نه مچ کې نا واړه بیا نه معاف کیږي اگر چې تمونځ کې اگر چې تودس کې نبی علیہ السلام فرمایي د جمعې د مونځ چې دی یو جمعې تر بلې جمعې پورې په دې ورځو کې چې انسان نکم ګناهونه وشي دا جمعه ایر پر معافي وګرځي معاف کی وتا دارنګ رمضان شریف یو رمضان او بل رمضانو د دوه رمضانونو منځ کې چې انسان نسونه ګناهونه شي خواړو هغه د رمضان د برکت معاف شي دا ټول روایتونه په خپل ځای صحیح دي خو مطلب د ایداده چې کبیره ګناهونه به سره کېنه او کله نو شنو معافي و فورا غواړي نو بیا واړه ګناهونه په 10 سره معاف کیږي په مون سره معاف کیږي د جمعې په مون سره معاف کیږي په رمضان شریف سره معاف کیږي او دارنګ عمره یو عمره نه پس بل عمره کولو د دې منځ کې ګناهونه په عمره سره معاف کیږي خو شرط دا دی چې د کبیره ګناهونه بزان ساتي او کله نکیږي نو فورا معافي بغواړي او کچرته کبیره ګناهونه کې او مسلسل کې او معافي نه غواړي نو بیا دا ټول اعمال کته کې نو پدې سره ستاسو صغیره ګناهونه بیا نه معاف کیږي تر څو چې تا کبیره ګناهونه پرې خو دي نری اجتناب دي نه کړي او داینه معافي او تلافی نه کړي او که انسان د کبیره ګناهونو ځان ساتي او بیا دا ټول اعمال کی او دا ګناهونه بیا والم نشته بیا به معاف کیږي بیا ول الله تعالی درجات بلندي که صغیره ګناهونه یا به معاف شي او کنيشته نو بیا د دې ګناهونو په ځای ول الله تعالی درجه بلندي ثواب ول ورکی اجر ول ورکی ان تجتنبو کچری تاو ځان اوساته اجتناب ډډه کول توي ځان ساتلو ته پرې خودلو توي ان تجتنبو کچری تاو ځان اوساته اجتناب وکي کبائر ما دلو یو هغه ګناهونه کبائر جمع د کبیره د لوی توي لوی هغه ګناهونه تنهون عنه چې تاسو منع کول شي عنه د هاینا الله تاسو منع کړی چې دا بنکه کل ما نهى الله تعالی عنه هر ها ګناه چې دین الله تعالی منع کړی را چې دا مکوي دا مکوي دا مکوي داینه کچتا ځان ساته نو نکفر عنکم سیئاتکم چې کله تاسو د کبیره ګناهونو ځان ساته دا یو فائدہ بدایي چې موږ به معاف کو تاسو ته موږ به اوریجو عنکم دستاسونه تکفیر کفاره ویل کېږي ریجول او پټول ته نو موږ به اوریجو دستاسونه سیئاتکم گناهونه استاسو دلته کې سیئات مراد واړه گناهونه دي دایلو نه تاسو ځانو ساتو
نو واړه به راته مونږ معاف کو. سیئات جمع د سیئتن ده او ګناه ته سیئه ولې وایي؟ ساء یسوء خفه کولو ته وي، غمجن کولو ته وي. دې ګناه ته ولې سیئه وایي؟ دا به سړی غمجن کی او خفه کی به، چې کله دې وبال او سزا کله انسان ته ملاویږي انسان به غمجن شي، خفه به شي، ځکه ورته سیئه ویل کېږي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو، دې وړو ګناهونو ته قرآن کریم سیئات وایي، یعنې دام معمولی مه ګڼئ، دام ګناه دی به هر حالو، خو د الله تعالی فضل به احسان به چې دا ورته الله تعالی معاف کړي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. د ګناه دپاره څلور الفاظ راځي په عربی کې. قرآن او حدیث کې څلور قسمه الفاظ د ګناه دپاره استعمال شوي دي. یو معصیت او دویم سیئات او دریم خطایا او څلورم ذنوب. په دې کې دا معصیت چیرې دا لوی ګناه دی، کبیره ګناه دی، او دا سیئات واړه ګناهونه دي. دارنګې ذنوب او خطایا دا واړه ګناهونه ته وي، او معصیت غټ ګناه ته ویل کېږي. اگر چې بعض اوقات د غټ ګناه دپاره ذنوب لفظ هم راشي، سیئم راشي، خطایا هم راشي، لیکن عام طور باندې معصیت د غټ ګناه دپاره استعمالیږي، او دا نور درې الفاظ سیئه، خطایا او ذنوب د وړو ګناهونو دپاره استعمالیږي. سیئاتکم واړه ګناهونه ستاسو. نو مطلب دا شو که انسان د لوی ګناه نه ځان نه ساتي نو بیا ګورې واړه ګناهونه نه معاف کېږي. بل دا قید هم حدیث آیت یو بل سره یو ځای کې دا قید هم لګېدلی دی چې د کبیره ګناهونو نه به ځان ساتي او فرایض او واجبات به ورسره پوره کوي به. فرایض او واجبات به پوره کوي، اوامر به پوره کوي، او د کبیره ګناهونو نه به ځان ساتي، نو هغې به واړه ګناهونه معاف کېږي. لہذا که یو انسان صرف د ګناهونو نه ځان ساتي خو نیک اعمال نه کي، فرایض او واجبات نه پوره کي، نو فرض حکم پرېښودل دا پخپله لوی ګناه شو. یو انسان که فرض عمل پریزي نو دا فرض عمل پرېښودل دا پخپله یو لوی ګناه شو، کبیره ګناه شو. مثال په طور مونځ دی، یو انسان مونځ ونه کو، دا پخپله لوی ګناه وکړو، نو دا د کبیره ګناهونو به ځان ساتي او فرایض به پوره کوي په خپل ټیم باندې، واجبات به پوره کوي. بیا د الله تعالی ر طرف نه دا وعدې دي چې موږ به تاسو ته معافي به وکړو. او د معافي د کبیره ګناهونو په توبې سره کېږي، او د توبې مطلب دا دی چې فی الحال به دغه ګناه پرېږدي، په تېر شوي به ستا ندامت او خپېمانتیا به وي، او آینده به د نه کولو ستا کلکه او پخه اراده وي. وندخلکم مدخلا کریما، وندخلکم او موږ به داخل کو تاسو لره مدخلا کریما. مدخل دو معنی راځي، زید داخلولو، کریمن عزتمندو، مراد نه جنت دی، جنت د عزت ځای دی. او یا مدخلن معنی ادخالن، دا داخلول بچی دا به د عزت داخلول وي. اصل کې جهنمیان چې کله جهنم ته داخليږي ډېر په بېعزتۍ سره او ډېر په زور سره به راکاږي فرشتې او بوزي به، د شاته نه به فرشتې شړي به، او جنتیان چې دي نو جنت به ډېر په عزت انداز کې جنتیان به جنت ته داخل کړی شي. یو خو مطلب دا دی چې کله دی جنت ته بوزي نو دا بوتل به د عزت وي، لکه څنګه چې تاسو یو میلمه ډېر په عزت سره کور ته راولئ او ډېر په عزت سره کور ته داخل کړئ، دارنګې دا جنتي به جنت ته په عزت انداز کې جنت ته ور داخل کړی شي. او بله معنی دا چې جنت په خپله د عزت ځای دی، نو دی به داسې ځای ته لاړ شي چې ځای به د عزت وي. دواړه معنی هم جمع کولی شو، داخلول به هم په عزت سره وي او جنت هم د عزت ځای دی. مدخلا کریما، هغه ځای د داخلولو د عزت او کریمن معزز انداز کې به دی داخل کړی شي. کچېرې تاسو ځان ساتئ د لوی هغه ګناهونو نه چې تاسو منع کولی شئ د هغې نه، موږ به وریجو تاسو ته ګناهونه ستاسو او موږ به داخل کو تاسو لره هغه ځای د داخلولو عزتمند ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله بكل شيء عليما ولا تتمنوا او تاسو آرزو مکوي ما دهاسو فضل الله چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی به پای سرا بعضکم ملا بعض بعض تاسو ته په بازو باندې للرجال د پارا د نارینو نصیب حصدا مما دهاسنا اکتسبو چې دی کسب کړی دي وللنساء او د پارا د زنانو نصیب حصدا مما دهاسنا اکتسبنا چې دی کسب کړی دي واسألوا الله او تاسو وغواړئ د الله تعالی نه من فضله د فضل دهانا ان الله بكل شيء بیشک الله تعالی چې دی په هر یو سیز باندې علیمن پویا. په آیت مبارکه کې منع ده چې تاسو له داسې څیزو د حاصلولو تمنا او آرزو مکوئ چې هغه ستاسو په وس کې او ستاسو په طاقت او قدرت کې ني. کمې خبرې چې ستاسو د سره په اختیار کې نه دي نو د هغې باره کې آرزو مکوئ تمنا مکوئ. هغه خبرو آرزو تمنا کوي چې کوم ستاسو په اختیار کې او تاسو یې کولی شئ د هغې آرزو هم کولی شئ تمنا هم کولی شئ کوشش ولم کوئ عمل هم کوئ. او چې کومې خبرې د سره د انسان په اختیار کې نه دي د هغې د آرزو کولو د تمنا کولو څه فایده نشته دی. انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی خو مکمل با اختیاره نه دی. دی ډېر حده پورې مجبور هم دی لږ حده پورې با اختیاره دی. نو لهذا چې کومې خبرې د انسان په اختیار کې نه وي د هغې آرزو تمنا نه را پکارو. لکه یو سړی دا وي چې زه نوې پیدا د سره او پیدا شوې نه وي نو دا د انسان په اختیار کې خو نه ده که نه چې زه پیدا کېږم او که نه. د یو انسان نم دا تپوس الله تعالی نه کړي چې دنیا ته ځي او که نه ځي بدې خو الله تعالی پیدا کړی دی. اوس یو انسان دا آرزو کې دا افسوس کې چې زه ولې پیدا شومه چې نوې پیدا شوې نه ښه به وه دا آرزو دا تمنا دا مناسب نه ده. یو سړی دا آرزو شروع کی چې زه ښځه وي نو ښه به بېغمه به ومه. یو ښځه دا خبره شروع کی چې زه سړی وي نو بېغمه به ومه. دا خبرې نه دي پکارو. دا د سړی پیدا کېدل او د ښځې ښځه دا د ښځې په اختیار کې هم نه ده او د سړي په اختیار کې هم نه ده. دا خو د الله تقسیم دی چې کم یو نفس سړی پیدا کی او کم یو نفس ښځه پیدا کی. د دین خدا تپوس نه کېږي چې ستا څه خوښه ده کم یو بس الله جل شانه تقسیم دی او مناسب دی. داسې بې ترتیبه کار نه دی شوی. الله جل شانه خو د حکمت او د مصلحت په بنیاد باندې هر انسان چې څنګه مناسب ګڼو هغه پیدا کړی دی. سړی په دې خپل میدان کې خوشحاله شي ښځه په خپل میدان کې خوشحاله شي. د کمال او د فضل د حاصلو لارې کولو دي. سړی د سړو په میدان کې مخکې لاړ شي کمالات دې حاصل کړي او ښځه د ښځو په میدان کې کمالات حاصل کړي فضل دې حاصل کړي. څه ممانعت نشته دی. د کمالات او د فضل د حاصلولو نه منع نشته. حاصلوه په جایز میدان کې او د شریعت په حدودو کې دننه لګیا کوشش کوه. ها دا مه وایه چې داسې شي و داسې شي و لکه دا د انسان په اختیار کې نه ده. آیت مبارکه اصل کې په دې موقع نازل شو چې ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیہ السلام بیبي ده هغې نبی علیہ السلام ته ووایي چې جی لیتنا رجالا یا رسول الله اے د الله رسوله که چېرې مونږ هم سړي وي نو ډېره به ښه وه. لیتنا رجالا چې مونږ دا ښځې هم سړي پیدا شوي نو ښه به وه. وی ولې وی تغزو الرجالو وی سړي هغه جهادونه کې تا سره په میدان جنگ کې شریک دي او جنگ لتلل او میدان جنگ ته او جهاد دا ډېر لوی فضیلت دی ډېر لوی کمال دی. نبی علیہ السلام نه یو سړي تپوس وکړو
وی آیا زه د مجاهد اجر ته رسیدی شمه؟ نبی علیہ السلام وی نه. وی چې یو مجاهد الله په لاره کې ووتو او داغه په وتو سره تلل شي او دروازه ستا روجي روزانه او د شپې ټوله شپه قیام کې او د کېږي بالکل نه او یو ورځم روجه ماته نه کی چې ترسو دغه مجاهد واپس نه راغلی کور ته او ته دک عمل مسلسل کې ناوی دا طاقت څوک لري؟ وی چې طاقت نه لري نو بیا تر مجاهد اجر تم نشي رسیدي. و دا فضائلو دا د بیبیانو مهتمو. نو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وی جی کاش چې مونږ هم سړی وي ځکه چې سړی جهاد کې تا سره ځي په سفر کې نو مونږ هم تا سره جهاد نه بیا تلو ځکه زنانه باندې جهاد نشته زنانه به جهاد نه کی او دا په کومو غزواتو کې چې بیبیانې تللی دي دا د جهاد دپاره نه دي تللي دا د خدمت دپاره تللی دي هغه خدمت کولی شي لیکن جهاد به نه کی. نو مونږ هم جهاد کو تا سره ځکه چې تازو الرجالو ولا نغزو مونږ جهاد نشو کولی. بل دا چې وانما لنا نصف المیراث مونږ ته په میراث کې نیمه حصه ملاویږي سړی ته 2 حصې ملاویږي او ښځې ته 1 حصه ملاویږي. نو که مونږ هم سړی وي نو مونږ ته هم برابر حصه ملاوي ده. ام سلمہ رضی اللہ عنہ دا خبره بطور اعتراض نه وکړي نه په شریعت اعتراض کړی او نه په قرآن پایت باندې خاصې یو خواهش ظاهر کړی کچری مونږ هم سړی نو مونږ ته هم دا کمالات او دا خبره ملاوي دی و نو الله تعالی آیت مبارک نازل کو چې دا آرزو او دا خواهش مکوي. بس الله تعالی ته دا خبره د مخکې نه معلومه وي چې راخذ لپاره یو سره د سړی لپاره 2 سي دي خزه به جهاد نشي کولی سړی به جهاد کولی شي او بیا الله تعالی تاسو خزه پیدا کولې بس پدې کې خیر دی او پدې کې بهتري ده. دا آرزو دا تمنا مکوي. نور روایتونه او اقوالم د آیت باره کې دي دارنګه سړو دا وي چې څنګه مونږ ته دنیا کې اجر سیوا ملاويږي مطلب زمونږه حصہ سیوا ده لکه د میراث حصہ د سړی د خزینه سیوا ده. دارنګه د سړی گواهی د 2 خزو برابر ده نو د سړی درجه دنیا په اعتبار سره اوچته ده. نو دی وی زنانو ته چې په آخرت کې بم زمونږ اجر ستاسو نه بیا سیوای 2 چند به تاسو به کمی ناغي آخرت قیاس کو په دنیا باندې. نو بیبیان وته زړه راخدا چې څنګه ستاسو اجر سیواره او زمونږ نیم دی نو یزه دغه شان د ګناهونو هغه وبال بم زمونږ نیمی ستاسو په آخرت کې ډبلی زمونږ سنگلی که فرض کا وبال ملو شمونږ ته. الله جل شانه آیت مبارک نازل کو چې داسې ارزوګانی مکوي بس الله تعالی چې څوک څنګه پیدا کړي به دې په دې باندې خوشاله شي د الله شکر دی ادا کی او دې په دې خپل میدان کې د مخ کې تلو کوشش وکي داسې قسم ارزوګانی تمناګانی مکوي. د آیت نه مونږ ته یو اصول ملو شو څه خبر اختیاري دي څه خبر غیر اختیاري دي. ډېر خبرې داسې چې د انسان په خپل اختیار کې نه دي چې ستا په اختیار کې نه د هغې تمنا مکوه د هغې آرزو مکوه په باندې افسوس مکوه چې کاش چې دا وي او کاش چې داسې وي او کاش چې زه داسې وي دا ستا په اختیار کې کم ځای کې ده. اوس یو سړی وي چې یاره زه فرشته وي نو ښه به وم دا ستا په اختیار کې ده. سو یو سړی وي زه نبي وي نو ښه به وم دا ولې ستا په اختیار کې ده. دا خبرې خو محل د الله تعالی فضل دی او د الله تعالی په اختیار او اراده کې دي. دې کې که انسان آرزو کې نو اسې آرزو کې نو چې کومې خبرې غیر اختیاري دي د هغې آرزو هم نه راپکارو. دارنګې که دا خبرې په یو انسان کې دي الله جل شانو یو انسان ته کمالات ورکړي دي لکه یو سړی دی هغه د سید فیملی او د سید اولاد دی د هغه په خاندان کې پیدا دی او ته نه اوس دی چې زم سید وي نو ښه به وانه دا ستا په اختیار کې خو نه ده. ته څنګه هلته کې پیدا کېدی شي انسان که ټول عمر کوشش وکړي نو پای کې ته نشي پیدا کېدی نو دا هم نه پکار دا آرزو. بعدې انسان له الله تعالی ذاتي کمالات ورکړي وي لکه هغه ذهین دی ډېر زیاتو او تا شان ذهانت نشته نو ته که زم دغه شان وي دا ذهانت زما وي نو کېدی شي چې ته دا آرزو کې کېدی شي چې د حد نه تجاوز وکړي عصر حسد شروع کړي
او کېدی شي ته د الله تعالی ناشکری شروع کړي. نو صرف دا وایي چې رک الله تعالی مالم ښکلې حافظه راکړه، مالم الله تعالی تیز ذهن ناکو، دا دعا او دا ارزو کولی شي. خو دا مه وایي چې دا هغه ده او که چې هغې پسې ولګېدې نو کېدی شي حسد ته ورسې او کېدی شي په خپله د الله ناشکري شروع کړي چې مال یې خو څه نه دي راکړي، هغه له هر څه ورکړي دي. بعض انسان له الله تعالی حسن ورکړي وي، ته هغه حسن پسې ولګې ستا هغه شانتې نه ده. دارنګې بعض انسان له الله تعالی عمر ډېر ورکړی دی، بعض انسان له الله تعالی خانداني شرف ورکړی دی، بعض انسان له الله تعالی نور کمالات ورکړي وي. نو دغه آرزو په دې حد پورې کولی شي چې الله جل شانو مالم راکړي، نو دا ټیک ته، خو هغه پسې لګېدل لري پکارو. او څه خبرې اختیاري دي، د انسان په خپل اختیار کې دي. انسان د ځانه په یو میدان کې مهارت پیدا کولی شي، مخکې تلی شي چې الله تعالی په کم میدان کې پیدا کړي پای کې د مخکې تلو کوشش وکړه، کمالات حاصل کړه، د کمالاتو څه ممانعت نشته. او د هغې لپاره دعاګانې هم کوه، کوشش هم کوه، ارزو تمنا هم کوه. ولا تتمنوا او تاسو ارزو مکوئ. تمنی امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی تمنی د هغه څیز اراده کولو چې تا ته ښه پته ده چې دا نشي کېدی او بیا هم ته وایي چې داسې وشي. د داسې یو کار او د داسې یو خبرې ارزو کولو اراده کولو چې ستا په علم کې را او ستا غالب ګمانداري چې داسې نشي کېدی او ته وایې داسې دې وشي، نو دا تمني ده. او داسې قسمه تمني نه پکارو. لکه انسان وي چېرې زه دې زنانه شوې، زنانه وي چې زه دې سړی شوې او د دې خبرې دې لګیارې اراده کړي او تمني کړي، نو دا منع دي. یاره داسې څیزو تمني او اراده کول چې هغه ممکن نه دی سره، یا که ممکن دی نو ګران دی، مشکل دی، نو داسې قسمه تمني مه کوئ. ولا تتمنوا او تاسو آرزو مه کوئ، تمنا مه کوئ. ځکه چې کله ته یو خبرې تمني شروع کړې پسې ولګې او د هغې د حاصلولو ته کوشش شروع کړې او کېدی شي ته نشي حاصلولی، هغې لپاره بیا ته هماغه غلطه لارې اختیاروې. د هغه هدف د ټارګېټ د حاصلولو دپاره به ته یا مال به لګې یا جان به لګې، به نشي کېدی، بیا به ته ناجایزې لارې اختیاروې. او مخکې آیت مبارکه کې الله تعالی منع وکړه چې د مسلمان مال او جان به نه دا کوئ، کېدی شي هغې ته ورسي چې مال لګې تا سره به مال ني، د مال د حصول دپاره به غلطې لارې اختیاروې. پردي مال به غلا به کوې، ډاکه به چې قرضونه به اخلې پوره کولی بیا نشي. نو اکه خبره بیا راغله چې که مخکې الله تعالی منع وکړه چې د یو بل مال مه خورئ، او یا بیا هماغه جان بازي به لګې به، نو قتل نفس ته به ورسي. نو داسې آرزو په خپل سر باندې په خپل ذهن مه سوروه چې بیا یې کول هم نشي او پرېږدي هم نه، ورپسې نښتې او نقصانات وکړي. ولا تتمنوا او تاسو آرزو مه کوئ او تمنا مه کوئ ما د هغه څه فضل الله چې الله تعالی فضیلت ورکړی دی، غوروالي ورکړی دی، برتري ورکړې ده په هغې سره، بعضکم علی بعض بعض ستاسو ته په بعضو باندې. الله تعالی ټول انسانان یو شان نه دي پیدا کړي، هر چا الله تعالی ناشنا ناشنا صفات ورکړي دي او دا د دنیا حسن هم دی. که ټول بالکل یو شانتې د فرشتو په شانتې وي، زندگی به څنګه تېرېده، امتحانات به کم ځای و، بیا ازمایښونه به کم ځای و، د الله شکر بیا چا ادا کو به، صبر به بیا چا کو، کمالات به څنګه حاصلېدلو. که دا ټول انسانان بالکل د فرشتو په شانتې ښکلي وي، د فرشتو په شان تابعدار او عبادت گزار وي، بیا به دا اعلی اعلی مراتب او درجات به چا حاصلولو، دا شکر به د الله تعالی چا ادا کو په نعمت باندې. اوس چې یو انسان د ځانه ښکته ورته وګوري، ای د الله شکر ادا کړي، یا الله شکر دی زه خو داسې نه یم. یو انسان په صحت باندې روغ دی او د بل انسان بیمارۍ ته وګوري، د الله شکر به ادا کړي. نو که چېرې ټول صحتمند وي او بیماری او معذوره کېدل چا نه وي لیدلی، چا به د الله تعالی شکر ادا کو او هغه به په دې مصیبت باندې صبر وکړي چې دا خو د الله له طرف نه دی، زه په دې صبر کوم. هغه به الله تعالی په دې صبر باندې هغه کمال ورکړي چا د صحتمند انسان ته په صحت نشي میلاوېدی. دا خو د الله تعالی په هر کار کې بهتري ده چې هر انسان الله تعالی داسې یو مجبوره پیدا کړی دی چې دی الله ته محتاج دی. نو انسان دی
داسې خبرې آرزو نه کوي چې دې اختیارول هم نشي، دې پوره کول هم نشي او دې حاصلول هم نشي. ها چې د کمې خبرې انسان ته اختیار دی ته کولی شي لګیا کاروباري میدان کې کمال حاصل کا، د علم په میدان کې کمال حاصل کا، تعلیم کې کمال حاصل کا، هنر حاصل کا. ته چا منې کړی هنر نه ته منې نه کړی لګیا مخکې ځه خدارا چې داسې خبرې چې ته نشي کولی نای کې خپل وخت مزایه کوا او ارزو تمنا مکوا. تفسیر کبیر ناشنا تحقیق کړی دی. مثال په تور باندې یو انسان الله تعالی یو کمال او یو نعمت ورکړی دی او ته دا نعمت ماته ملوشي. اوس کته دا وی چې د دنه دا نعمت الله تعالی لري کی او ماته ملوشي دا حسد شو او حسد حرام دی. په دې وجه حرام دی چې گویا کې ته د الله تعالی په دې تقسیم باندې اعتراض کوي او دا وی چې د نعمت مستحق حضور ما دی مستحق نو گویا کې الله تعالی نعوذ بالله غلط شو. مستحق زوما نعمت مال را کول پکارو الله تعالی دل ورکو ته د اسمات ملوشي. نو آیا دا سو پوری الله تعالی نعوذ بالله غلط شوی دی او یادا چې ته دا وی چې دا هغه باندې الله تعالی چې کوم احسان او کوم فضل او چې نعمت ول ورکو ته چې الله تعالی په دا احسان او فضل نه وی کړی ما باندې کړی وی. نو دی یو مسلمان بارکه دی یو انسان بارکه دا جذبه ساتلو ته څنګه انسان څنګه تعالی الله تعالی عقل او بصیرت درکړي چې ته دی یو انسان بارکه دا ستا ارزو دی دا ستا جذبه ده چې دته نعمت ولې ملو شو بلکې ته الټه پدی باندې خوشاله شه چې شکر مسلمان روز ما په یو ښه نعمت او په ناز او نعمت کې دی. او کچری ته چې نه هغه نه دی الله تعالی نعمت ناخلی خدا شان نعمت الله تعالی مالم راکی. بیا تفسیر کبیر وی دی کې د علماء دوه کول دي. یو کولدار چې داسې قسمه دعا کولی شي ارزو کولی شي چې دا شان نعمت دی ماته ملو شي او دویم کولدار چې نه مکوا کې دی شي دا نعمت ستاده لپاره وبال شي چې هغه الله تعالی ورکړي هغه لپاره خدي او کدا تا ته ملو شو کې دي شي ستاره لپاره وبال وګرځي نقصان پکې وګرځي. د دې وجنا بیا غلي کې یو سړی داسې دعا نه کی چې اللهم اعطني دارا مثل دار فلان واعطني زوجة مثل زوجة فلان. ودا سموایا چې پلان کې الله تعالی ډېر خپل کور ورکړي دي ته خدای دا شان کور مالم راکا کې دې شه دغه شان کور ستاده لپاره مصیبت وګرځي. او ته خدای یو سړي الله تعالی خپل بیبي ورکړي دا او ته دغه شان بیبي دې زماشي کې دې شغستار پر لوی مصیبت د دنیا او د آخرت وګرځي. ها ته سوال کوي چې خدایا زما د پر پکمه کې خیر خدای مال غرا کې دا سیوا چې خدایا یو نیک او صالحه بیبي چې زما د دنیا او د آخرت د پر فائدہ منوي او زما معاون خدای ماته دارا کې او داسې یو کور چې زما د پر هغه مفید دنیا او آخرت په اعتبار سره چې پای کې عافیت داسې د کور سوالو کا خدا سیوا چې پلانکی په شانته او پلانکی په شانته مون خلق د ماشومانو پشان الله تعالی سره زد کو چې نه ما ترم دا ملوشي ما تبم دا ملوشي څنګه چې ماشومان زد کی نو پلار ولا اور کولی شو پلار ته پته چې دې کې د ماشوم نقصان دی نو پلار یې نه بچي نه او دا ماشوم زدونی سي نو یو پلار به انداسې چې چې سکیږي نو کی بزان د پوښه کاری پوښه نه درد خو سبا د پلار بوي. الله جل شانو د خپل بندگانو بهتري غواړي. مونږ یو خبرې پوسه اون خلو چې داري ماته ملو شي انا کې ادمون د پارخني د دې وجه نه مونږ غواړو الله تعالی مونږ نه راکي انسان بیا مایوس شي. ممتاز مفتی دا کتاب د لبیک هغه وی ما طواف کو نو قدرت الله شهاب سے وہ 22 گریڈ افسرو د درو وزیر اعظم او د غی چې کمونیست سیکرټری د ایوب خان او د غلام محمد او یحیی خان او د پاکستان سفیر په هالند کې لوی انسان د ډیر لوی الله ولیم دی قدرت الله شهاب سے وہ شهاب نامه ټول وګوره دا کتاب نو قدرت الله شهاب ما سرخوا کړو طواف کو دې ما سر یو پرچی وا کاغذ په ما دعاګانی لیکلې وینا دعاګانی ما وې نماته قدرت الله شهاب چې دا سدي وې چې دا دعاګانی دی او دا وې ما دته دعاګانی قبليږي نو
دی قدرت الله شهاب راته چې ګوره خیال کوه دې ځای کې ګوره دعاګانې قبلیږي دې ځای کې. نیمه ورته چې څه مطلب زه خو دعا غواړم د دې لپاره چې دعا مې قبوله شي که نه. نو ذکر راته هم که نه چې خیال کوه دعاګانې ته کې قبلیږي، ته به یو دعا وکړې به قبوله شي بیا برداشت کولی به نه شي. نیمه چې ما پوهېږه په دې خبر نه پوهېږم. وی راته وی چې یو اسلام آباد کې یو ډایرکټر و، نو هغه هر ټایم به د هغه تبه وه او ډېره زورداره شدیده تبه به وه او دې لپاره د میډیسنو حکیمانو څو علاجونه هغه وکړو لیکن تبه به نه کمېده. چا ورته چې پلانکي دی کې یو بزرګ دی هغه لاړ شه مستجاب الدعوات یا به ته دعا وکړي. نو دی لاړو، نو دی ورته چې ما لپاره دعا وکړه چې ما د تبې نه خدای خلاص کړي. او دا نه وي چې خدای ما له صحت راکړي، دی ما له د تبې نه خدای ما خلاص کړي، دی مړ کړم. هغه بزرګ ورته دعا وکړه. بد دعا سره دی الله تعالی مکمل ښه کو، کور ته ډېر ښکلی خوشحاله صحتمند را روان دی. چې راغی ډېر خوشحاله و، شپې سملاستو چې سار پاسېده او بدن یې تخته شوی و، نیغو مکمل د تختې په شان نیغو. دا ملا به یې ښکته کېده نه، دا سټ به یې نه ښکته کېدو او خپې به یې نه شي دا کولی را غونډولې، مکمل نیغو. بیا هسپتال ته په مخه کو، ډاکټران لګیا دي سو چې بھئی مرض څه دی. اخره کې یو ډاکټر دا وایي چې ستا علاج دا دی چې تا ته کله بدن ته تبه راله که نه ستا بدن به کولو شي. د تبې نه بغیر ستا بدن نه کولاویږي. نو د تبې د راتلو دپاره بیا دوايانې انجکشنې تبه کم دی، خو بزرګ دعا کړې وه تبه خو تلې راغلې ده. نو هغه خدای هغه تبه ښه وه، ګرځېدی شوم پکې، کېناستېدی شوم، هر څه مې کولی شو، اوس خو بلکل نیغ تخته شوم. ممتاز مفتی وی چې واقع مې ورته هغه پرچې مې د لاسه کته پرېوت، خدای اوس څه ووایم؟ کده خدای اولاد راکړي دغه اولاد مې سبا د ما لپاره وبال وګرځي، کده خدای دا راکړي او کېدای شي هغه د ما لپاره بیا سبا ښه ني. دعا د الله پاک نه چې کوئ عافیت غواړئ، محدوده دعا مه کوئ چې خدای دا به راکړي، در به یې کې بیا برداشت کولی نه شي. د دې وجې نه دعا چې کوئ جامع دعا کوئ. د نبی علیہ السلام دا دعاګانې چې انسان ګوري که نه دې کې د عافیت سوال ډېر زیات دی. عافیت نه مراد دا چې پریشانی ني، هر خبره بس امن و امانی برابري حال چې پای کې څه قسمه پریشانی ني، داسې دعاګانې کوئ. بهتر دادا چې د نبی علیہ السلام دعاګانې کوئ. مناجات مقبول د حضرت تانوی رحمت الله علیه دعاګانې دي، د ورځې په حساب سره د خالی ورځې شروع کېږي، جمعې پر ورځ باندې ختمیږي. روزانه خپل دعاګانې د نبی علیہ السلام را جمع کړي دي. مناجات مقبول ځان له واخلئ، ای اردو ترجمه هم شته، دعاګانې روزانه وایي. ای کې دنیا او د آخرت څومره مسائل چې د انسان ټول پکې موجود دي او د نبی علیہ السلام دعاګانې نه غلطي نه دي، جامع دي، مسئلې برته نه جوړېږي. بعضکم علی بعض، بعض تاسو ته په بعضو باندې، للرجال د پاره د سړو، نصیب حصه ده مما اکتسبوا داینا چې دی کسب کړي دي. سړو ته به خپله حصه ملاویږي او دی د کوشش کی او عمل دی کی. وللنساء د پاره د زنانو، نصیب حصه ده مما د هغه اکتسبنا چې دی کسب کړي دي. تفسیر کبیر وی و د دې تعلق یا دنیا سره دی، او دنیا کې د سړو د پاره خپله حصه ده، د ښځو لپاره خپله حصه ده. نو مطلب دا چې سړی به په ښځو باندې خرچه کی، د ښځو حقوق به پوره کی، نفقه به ول ورکي، به سکنا به ول ورکي، به د خپلې مور او د خپلې خور او د خپل اولاد او د خپلې بیبي حقوق به پوره کی. او دارنګې زنانه به د سړو حقوق پوره کی، به زنانه به کور سنبالي، به د کور خدمت به کی، حفاظت به کی، د سړي د مال او دغه د جان او دغه د عزت حفاظت به کی. دواړه به خپل کارونه به کی، خپل حصې به حاصلي. او یادا چې سړی په دنیا کې کمالات حاصل کی لګیا دی وي، او ښځې په دنیا کې خپل کمالات د حاصلي او لګیا دی وي. او یاد آیت تعلق آخرت سره دی، نو آخرت کې به سړی ته خپل اجر ملاویږي، ښځې ته خپل اجر ملاویږي. دا به نه کېږي چې الله تعالی به زیاتي کې چا سره. آخرت کې به د سړي او د ښځې اجر یو برابري. دا مونږ چې کوم مونځ جومات کې کو، ښځې کور کې کی، نو زمونږ اجر او د ښځو اجر یو برابر دی په مونځ باندې.
حکم به پوره کوو مونږه. باقي دا چې سړو الله تعالی ځان له موقع ډېرې ورکړي، د ښځو موقع کمې دي، او د ښځو د مشقت سیوا دی. د سړو مشقت کم دی، د ښځو مشقت سیوا دی، نو د هغې اجر او په هغه طریقې سره مونږ سره برابرېږي به. د دې وجې نه تفسیر کبیر او روایت را نقل کړی دی او سند یې نه ورکړی. نبی علیه السلام وی ان للحامل منکن اجر الصائم القائم. یو زنانه چې کله په خېټه باندې حمل وي، دغه زنانه اجر چې دی د دې حمل د وجې نه د هغه سړي برابر دی چې د ورځې روژې او د شپې الله ته ولاړي، نفلي روژه او نفلي قیام کې هغه ته چې څونه اجر ملاویږي، هغه اجر الله تعالی د دې حمل په وجه زنانه ته ورکړي، برابر شو. دارنګه نبی علیہ السلام بیا فرمایلو چې کله د ولادت د وجې نه زنه ته کم درد کیږي او پای چې الله پاک انسان ته د زنه ته کم اجر ورکړي، هغه اجر نارینه ته نه ملاویږي. درېمه خبر نبی علیہ السلام دا وکړه چې کله دا زنانه ماشوم له بیا پی ورکړي، نو په هر یو پی راولو باندې، په هر یو ساس کې باندې الله تعالی دې زنه ته دا اجر ورکړي چې گویا کې یو انسان ته ژوندې کو، هغه د مرګ نه بچ کو، پای چې څونه اجر دی دون الله تعالی په دې پیو باندې مور ته او زنانه ته ورکړي. نو د زنانو لپاره خپلې بلاشي موقع دي او د سړو لپاره خپلې دي. واسأل الله، وغواړئ د الله تعالی نه، من فضله د فضل د هغه نه، د الله د فضل سوال وکړئ، الله نه دعاګانې کوئ، این الله تعالی تاسو منې کړي نه. ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان بكل شیء علیما، دی په هر یو څیز باندې پویا. الله خو پوهېږي چې دا نفس د زنانه پیدا شي که دا نارینه پیدا شي، چا کې چې الله تعالی څنګه استعداد ولیدو هغه شان هغه پیدا کو. لہذا یو بل سره بدلیږئ مه، دای کوشش هم مه کوئ، آرزو هم مه کوئ، تمنا هم مه کوئ او کوشش هم مه کوئ. هر یو په خپل میدان کې خوشحاله اوسیږي، د کمالات حاصلول شي. زنانو کې بلا خضري لوی لوی کمالات حاصل کړي دي، لوی لوی محدثات، لوی لوی مفسرات، لوی لوی د کتابونو یادونکي، د دنیا کمالات او د آخرت کمالات زنانو حاصل کړي دي او نارینه هم حاصلول شي. دا نه چې زنانه ګنې شاته پاتې دي. بكل شیء علیما، په هر یو څیز باندې الله تعالی علیما پوهه دی. اخرې خبره ده په صحابو کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نه 5374 حدیثونه منقول دي، دا یاد کړی دي. دویم نمبر کې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی، دا نه 2286 حدیثونه دي. او په دریم نمبر کې خزره عائشه رضی الله تعالی عنها د دینه 2210 حدیثونه منقول دي. زنانا د نارینو نشاته نه په دې میدان کې، په هر میدان کې زنانا او نارینه برابر روان دي. او تاسو ارزو مکوئ د هغه څه چې الله تعالی فضیلت ورکړی پای سره، بعد تاسو ته په بازو باندې د پاره د سړو حصہ د هغې نه چې دی کسب کړي دي، او د پاره د زنانو حصہ د هغې نه چې دی کسب کړي دي. او سوال وکړئ د الله تعالی د فضل، بېشک الله تعالی چې دی په هر یو څیز باندې پوهه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل او دپارا د هر یو جعلنا من ګرځولي دي موالی وارثان مما دهاینا ترک الوالدانی چې پرېښودي وي مور او پلار، والاقربون او رشته دارانو، والذین او هغه کسان عقدتو چې مضبوط تړلي دي ایمانکم قسمونو ستاسو، فآتوهم نصیبهم پس ورکې تاسو دی تا حصه د دی. ان الله بېشک الله تعالی چې دی کان علی کل شیء شهیدا
دی په هر یو څیز باندې ګواه. په آیت مبارکه کې د میراث او د وراثت یو خاصه مسله بیانېږي، او هغه دا وه چې جاهلیت کې قبایلي نظام او څه قانون هم نو. یو قبیله به مضبوطه وه، یو خاندان به مضبوط و، نایي به خپله دفاع په خپله کولی شوه د دشمنانو نه. بعضې کسان به داسې وو چې د هغوی به نه د مضبوطه قبیله وه، نه به خاندان و، او نه به یې شاته بیکګراونډ و، د خاندان نه به دې کمزورې و. نو ده به د خپل تحفظ دپاره او د خپل دفاع دپاره یو مضبوط انسان سره به عهد و پیمان وکړو، اګریمنټ به وکړو، معاهده به وکړه، او دا به ورته ووایي که چېرې زما د لاسه څه نقصان وشي، جنایت وشي، قتل وشي، نو د هغې دیت به ته ورکوې، او چې بیا کله زه مړ شم نو زما میراث به هغه تا ته میلاویږي. وی که چېرې زه مړ شم نو زما چې کوم میراث یې کوم مال پاتې شي نو د هغه به تا ته میلاو شي. نو کله به داسې وشوه چې دواړو به یو بل سره عهد و پیمان وکړو، ده به هغه سره وکړو، به ده سره وکړو چې دا شان که چېرې زه مړ شم زما میراث به تا ته میلاو شي، او که چېرې ته مړ شي نو ستا میراث به ما ته میلاو شي. او دوی به دا وایي که چېرې زما د لاسه څه نقصان وشي جاني طور باندې نو د هغې دیت او تاوان به ته ورکوې، او که ستا د لاسه څه تاوان وشي نو د هغې دیت به زه ورکومه. نو دوی به یو بل سره قسمونه وکړو، لاس به یو بل سره میلاو کړو. دې ته عقد موالات او مول الموالات ویل کېدو. نو دا جاهلیت کې یو زمانه دا چلیده. دې سره به دا وشو چې یو بل ته به تحفظ میلاو شو. بیا چې کله اسلام راغی او صحابو کله هجرت وکړو مدینې منورې ته، نو د نبی علیه السلام د مهاجرینو او د انصارو منځ کې دا ورورولي چې قایمه کړې وه، چې هغې ته مواخات وایي. دا مواخات هم د دې موالات یو قسم دی. لکه د مهاجرینو مدینه منوره کې څه نه قبیله وه، نه خاندانو، او نه ظاهري اعتبار سره تحفظ و. نو نبی علیه السلام د یو انصاري او د مهاجري خپلو کې ورورولي جوړه کړه. نو دا مواخات چې و دې کې به هم باقاعده میراث جاري کېدو، یعنی انصاري او د مهاجري منځ کې داسې ورورولي قایمه شوه چې دغه د جاهلیت د طریقې مطابق که مثال مهاجر مړ شو نو د هغه میراث به انصاري ته میلاویږي، او که انصاري مړ شو نو د هغه میراث به د مهاجر ته میلاوي، که د خپل وارثان بنو. بیا چې کله مهاجرین ورو هجرت ډیر شروع کو او د هغې باقاعده خپل خپلوالۍ او خاندانونه جوړ شو، نو بیا قرآن کریم لومړنی حکم راولېږو چې د هر یو خپل خپل وارثان شته، د هر انسان خپل اولاد او دارنګې مور او پلار او نږدې رشته دار شته دی، او دا خو صرف زباني عهد و پیمان دی او قسمونه دي. په دې سره خو یو سړی د چا رشته دار نه جوړېږي. نو لهذا چې یو سړی مړ شي او د خپل اولاد او خپل وارثان نو میراث به یې ته میلاویږي. دا نه چې میراث به هغه پردي سړي ته ټول میلاو شي، لکه د جاهلیت مطابق هدي قسمونه به کړي نو میراث به ټول هغه ته میلاو شو. نو قرآن کریم لومړنی حد دا قایم کو چې ټول میراث به هغه ته نه میلاویږي، بلکې میراث به د خپلو وارثانو ته او د خپلو رشته دارو ته میلاویږي. به البته دغه سړي ته به شپږمه حصه میلاویږي، سود و سوتای شپږمه حصه، چې چا سره تاسو قسمونه کړي دي، عهد و پیمان هم کړی دی. بیا وروسته بل حکم راغی، بل آیت راغی چې هغه د سورې توبې نه مخکې د سورې انفال اخره کې دی، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. الله تعالی رشتہ داري قائمې کړي دي، او رشتہ دار خپلو کې د یو بل زیات حقدار دي چې میراث واخلي د پردو خلکو نه. نو هغې کې مطلب دا شو که د یو انسان نږدې رشتہ دار دی او که لرې رشتہ دار دی نو میراث هم دې ته میلاویږي، او دا پردی انسان د بل خاندان او د بلې قبیلې چې د صرف قسم کړی نو په دې بنیاد به دته میراث نه میلاویږي. میراث به نږدې او لرې رشتہ دارو منځ کې به تقسیمیږي، به چې د هغې اصول او قرآن او حدیث او
او اجماع د امت نه ثابت دي. بیا دغه خبره مکمل منسوخ شوه چې سودا قسمونه دي او په میراث کې ودی ته حصہ نه ملاویږي. البته ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه چکم اجنبي انسان دی چې چا سره قسم کړی دی نو ټیک ته میراث کې وته حصہ نه ملاویږي، خو دې مړی له پکار دی چې د مرګ نه مخکې دغه دپاره وصیت وکړي چې د سره ما قسم کړی د ما د مال نه صحیح حصه دله ورکړي. نو چې د وصیت وکړو نو د د مال درېیمه حصه کې به هغه ته بیا حصه میلاو شي. نو میراث کې حصه نشته، خو دې مړي د مرګ نه مخکې چې کوم وصیت کړی چې د ما د مال نه دومره حصه هغه له ورکړي نو هغه د مال چې کومه درېیمه حصه ده هغه بیا هغه له ورکړی شي. لکه چې وصیت یو سړی کولی شي، یو سړی په خپله ژوندانه دا وصیت کولی شي د ما د مال نه درېیمه حصه مالو هغه صدقه او خیرات او یار او دوست له او یا په نیک کارونو کې ولګوي، دا کولی شي انسانو، خو د درېیمې حصې نه سوا بیا نشي کولی. ولکل جعلنا ولکل نو د پاره د هر یو، نو دا هر یو څوک یادي نو دو مطلب دي، یا خدا چې ولکل او د پاره د هر یو که نارینه دی او که زنانه ده، د هر یو نارینه او د زنانه د پاره جعلنا موالیا مونږ ګرځولی دي وارثانو. موالی جمع د مولا ده او د مولا معنی ډیر راځي، خو دلته معنی وارث دی چې هغه د دې مړي نه میراث وړي، هغه ترې مراد دی. موالیا وارثانو. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم د موالی معنی وارثان کوله. موږ د پاره د هر یو د نارینه او د زنانه مونږ خپل وارثان ګرځولی دي چې دې مړ شو د ده به خامخا نږدې رشته دار به خامخا وي او یا لرې رشته دار به خامخا وي. مما ترکه مما د هغه مال نه ترکه چې د پرېښودرې، دا سړی چې مړ شو او د چې کوم مال پرېښودو که لږ دی او که ډېر دی نو د خپل وارثان او رشته داران مونږ ګرځولی دي نو میراث به هغې ته میلاویږي. نو مقصود په دې سره د جاهلیت چې کوم عقد و هغه ختم کو، هغه منسوخ کړو. اوس هغه وارثان څوک دي، دا موالی څوک دي؟ نو دا الوالدان والاقربون دا بیان دی چې دا وارثان چې دا مور او پلار دي او دارنګې نور رشته داران دي. مور او پلار او د مور او پلار نه علاوه چې کوم نور نږدې یا لرې رشته دارانو چې هغه زامن دي، رونه خویندې دي، ترونه دي او دارنګې بیا تروریانې او بیا نور لرې رشته دارانو. او یادا چې ولکلن کې نارینه او زنانه نه یادي د پاره د هر یو نارینه او زنانه، بلکې ولکلن یعنی لکل مال و ترکتنا د هر یو مال او د طریقې د پاره، د هر مال د پاره مونږه خپل وارثان ګرځولی دي. دا مال چې مور او پلار او رشته دارانو پرېښودو نو د دې خپل حقدار وارثان شته، دغه پردي انسان ته به نه میلاویږي. ولکلن او د پاره د هر یو مال چې هغه طریقه نه د مړي نه چې کوم مال پاتې شو جعلنا مونږ ګرځولی دي موالي وارثان مما ترکه د هغې نه چې پرېښودی دی. د چا پرېښودی دی؟ الوالدان والاقربونو، مور او پلار او رشته دارانو. دوه تفسیره مونږ وکړو. د لومبني تفسیر مطابق دا والدان او اقربون دا وارثان دي، دی میراث وړي د بل چانه. او د دویم تفسیر مطابق دا مور او پلار او دا رشته داران دا موروث دي، یعنی دی مړه شو او د دین نور رشته داران پاتې شو نو هغې ته به دغه مال میلاویږي د مور او پلار او د وارثانو، او دغه پردی انسان چې اجنبي د بلې قبیلې دی هغه ته به نه میلاویږي. اقربون رشته داران یادي چې کم د مور او پلار نه علاوه دي. والذین عقدت ایمانکم او ها کسانو عقدتو، عقد ویل کېږي تړلو ته او غوټه ورکولو، عقودو غوټو ته وایي. نو عقدتو چې غوټې ورکړي دي ایمانکم قسمونو ستاسو یا ایمانکم خلاصونو ستاسو. اصل کې جاهلیت کې دا یو طریقه وه چې کله دوه کسانو به خپلو کې خبره وکړه، یو معاهده به وکړه، اګریمنټ به وکړو، اغوستلو خرڅول به وکړو، نو د هغې د تمام کېدو د پوره کېدو علامت به دا وي لکه لاس میلاو که
نو دواړه به یو بل سره لاس میلاو کړو. دا لاس میلاوهل مطلب دا چې زمونږ خبره پوره شوه او خبره مضبوطه شوه. نو اکثر به یو بل لاس روبغو. دا مونږ هم پښتو کې لږ چاچې شپې، دا د هغې مطلب دی چې یو بل سره به لاس میلاو کو. صفقتن فی صفقتینو همدغې ته ویل کېږي. نو چې کله دوه کسان به خپلو کې معاهده وکړه چې که زه مړ شم زما میراث به تا ته میلاویږي، که ته مړ شې ستا ما ته میلاویږي به، او ته به زما نقصان برداشت کوې، زه به ستا نقصان برداشت کوم. د دې خبرې نه به کله دې قسم هم وخوړو او کله به قسم نه خوړو، خو یو بل سره به لاس میلاو کو. نو قرآن د آینه تعبیر عقدت ایمانکم سره کی چې تاسو د خپل خبرې په قسمونو سره مضبوط کړئ، او یا قسم نه خو یو بل سره مخې لاسونه میلاو کړو. نو دا ښې لاس میلاوهل دا داسې شوه چې گویا کې تاسو قسم وخوړو. عربو کې دا یو ناشنا صفت و چې کوم جاهلیت د زمانې عربو د خپلې خولې ډېر پابندو، د ژبې ډېر کلک او مضبوط و چې خبره به یې وکړه نه به د کاڼي کرښه وه، د خپلې خبرې نه به رستو کېدل نه وي، ځکه ما اوس خبره کړې ده. دا جان به یې کټ شو، سر به یې ورکړو، لیکن د خپلې خبرې نه به رستو کېدل نه. والذین عقدت ایمانکم، یعنې تاسو یو بل سره ښي لاسونه میلاو کړو. دا ښي لاسونه میلاوهل داسې شوه چې گویا کې تاسو په دې باندې قسمونه وخوړلو. نو والذین ها کسان عقدتو چې مضبوط کړو تاسو یا تاسو وټې ورکړې اوم تړلو، ایمانکم قسمونو ستاسو یا ښي لاسونو ستاسو. نو ایمان یا جمع د یمین ده. ایمان یمین، یمین ښي لاس ته ویل کېږي. دا قسم هم چې داسې مضبوط دی لکه څنګه چې دا ښي لاس مضبوط دی. فآتوهم نصیبهم، پس ورکې تاسو دی ته حصه د دی، د دې هغه حصه دی ته ورکې. نو چونکې د میراث د احکامات تدریجن رفته رفته سټپ بای سټپ راغلی دي. لومبی کې دا رالو چې باید ټول مال به هغه ته نه ورکوئ، هغه اجنبي انسان ته. د سړي خپل وارثان شته، خپل وارثانو ته به حصه ورکوئ، البته هغه له به شپږم حصه ورکوئ. نو بیا د نصیبهم نه مراد شپږم حصه به هغه ته ورکوئ او باقي مال به د باقي وارثانو ته میلاو شي. خو وروستو بیا د شپږم حصې دا حکم منسوخ شو او د نسخ آیتو د سورې انفال په آخره کې راغلی دی واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله. اوس به میراث رشته دارو ته میلاویږي به او د رشته دارو نه علاوه بل چاته به نه میلاویږي. او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی چې د نصیبهم نه مراد هغه شپږم حصه نه یادي، بلکې د مړي له پکار دی چې د مر نه مخکې د هغه لپاره وصیت وکړي د خیر خواهۍ په بنیاد باندې چې څه حصه وله ورکړي. نو بیا حکم اوس هم موجود دی، فاتوهم نصیبهم، پس ورکړئ تاسو دی ته نصیبهم حصه د دی چې مړي کم وصیت کړی دی دپاره، کم اعلان یې کړی هغه وله ورکړئ د درېیم حصې د مال نه. ان الله بشک الله تعالی چې دی کان دی علی کل شیء شهیدا، په هر یو څیز باندې شهیدن گواه. گواه څه مطلب دی؟ یعنی الله جل شانه ګوري چې وصیت د کړی دی او نور خلک په عمل نه کوي، یا دا چې د قسم کړی دی او قسم یې پوره نه کو، عهد او پیمان یې کړی دی خلاف ورزي وکړه پوره نه کو. الله جل شانه دا هر څه قسمونو ته، ستاسو لوزونو ته، ستاسو معاهدو ته او ستاسو د یو بل سره چې کوم اګریمنټ کوي دې ته الله تعالی ګوري. نو د الله تعالی د کتو مطلب دا چې الله به دې حساب کتاب کوي. لکه چې الله تعالی ګوري، عام محاوره کې مونږ وایو لکه زه ته ګورم زه دې وینم، نو مطلب څه سزا به راته میلو شي. الله جل شانو ګواه دی ګوري، الله به دې ټولو خبرو حساب کتاب کوي. المسلمون عند شروطهم، مسلمان به په خپلو خبرو باندې په خپلو شرطونو لګلو باندې به دې نیسلی کېږي. به تا یو خبره وکړه دای پاسداری به کوي، رستو کېږي به نه. ها که چېرې ټوس عذر دی نو بیا ته خپل عذر پیش کا، خو چې عذر نشته نو خپله خبره بیا پوره کوي. شهیدن الله تعالی ګواه دی. او د پاره د هر یو ګرځولي دي مونږ وارثان د هغې نه چې پرېښودي مور او پلار او نور رشته دارانو، او ها کسان چې مضبوط کړي دي ښي لاسونو ستاسو یا قسمونو ستاسو، پس ورکړئ تاسو دي ته حصه د دي. بېشک الله تعالی چې دی په هر یو څیز باندې ګواه.